بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب د سونو پښتونخوا په پاڼه باندې زمونږ پروګرام نیغ په نیغه کتونکو تاسو ټولو ته د پیښور سټوډیو نه ستاسو کوربه محمود جان بابر هرکلی وي. زموږ د پروګرام همغه باخبره پښتونخوا نن هم د روانو چارو دی. روانې چارې تاسو ته معلومي چې په دغه کې مونږ همیشه دا وایو چې هر هغه معامله چې کوم نه مونږ نیغ په نیغه متاثره کیږو زموږ ژوندونو باندې د هغې اثر غورځېږي، ښه او که بدي. کله ښه او کله بدي، نو موږ په هغې باندې خبره کول ضرور ګڼو، ځکه چې دلته دا خبره وشي په دې باندې ډېر اړخونه د ژوند راښکاره شي. موږ سره ډېرې خبرې داسې وي چې د هغې باره کې زموږ بېل خیال یو هغه روان څه بل څه. نو موږ په دې باندې خبره کوو. نن د پرون نه بیا یو ځل په دې معامله کې له غوندې تیزي راغلې ده، کوم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دا کومې معاملې دي، کوم څه سامان به هلته نه راتلو، کوم به دلته نه تلو. لارې بندې دي د دواړو ملکونو ترمنځ چې کومه پوله ده د تورخم هغه تړلی شوې ده او ډېر زیات لوی مشکل دی دې وخت کې د دواړو اړخو ته. او ځکه چې کوم سامان زی راځي نو د هغې سلسله هم بنده شوې ده. خو یو بل شی چې کوم دی هغې سر راوچت کړی دی. پرون په دې باندې خبره روانه ده. موږ ویل چې نن موږ لږه په دې باندې خبره وکړو. یو څیز د پاکستان د لارې کېږي، هغې له افغان ټرانزیټ ټریډ وایي. افغان ټرانزیټ ټریډ چې کوم دی نو دا خو د انګریزی لفظ، خو ما ته خو د پښتو کې ډېر نوم نه راځي. خو خبره دا ده چې د افغانستان دپاره د پاکستان په لار باندې چې کومه یو ازادي ده، چې د پاکستان د کراچۍ په سمندر کې به چې کوم سامان به راځي د افغانستان دپاره، نو د پاکستان په لار به دا تیریږي، دا به افغانستان ته ځي او پاکستان به په دې باندې هیڅ قسم ډیوټي یا ټیکس وغیره به د دې نه به نه اخلي. او دا سامان د ډېر وخت نه روان دی. او دا زما په خیال باندې پیلنۍ معاهده چې کومه زما په خیال دا په کال 1965 کې شوې وه. بیا د هغې نه پس وقتاً د راتازه کېده به هم. او خو د دې معاهدې لاندې صرف افغانستان ته دا سهولت حاصل دی چې به د پاکستان د ځمکه استعمالیږي دې دپاره چې هغه ته په دې لار باندې دنیا نه راغلی سامان هلته لاړ شي. په دې ټولو معاملو باندې خو موږ خو دومره نه پوهېږو. خو خبره دا ده چې دې کې ډېرې خبرې دي چې به موږ خپل سوالونو کې هم کوو، خپل مېلمانه به کوو. خو چې کوم مېلمانه په دې باندې پوهېږي نو موږ کوشش کړې ده چې په هغې کې کوم پوهه خلک دي نو په هغې کې یو مېلمه موږ دلته راغوښتی دی تاسو ته چې په دې خبره باندې خبره وکړي چې دا معاهده څنګه شوې وه او دا منځ کې ولې پکې داسې خبرې پکې راغلې. ما سره هم ډېر سوالونه دي، تاسو هم په خپله تپوس کولی شئ. همغه نمبر دی 091544143. که څه ډېره ضروري خبره وي تاسو کوئ، باقي زه غواړم چې مېلمه به زیاتې خبرې وکړي. 54143 د پیښور نمبر دی. تاسو په دې باندې کال کولی شئ او په دې کې تاسو خپل رای اظهار کولی شئ، تاسو خبره کولی شئ. نو ما سره زید شینواري صاحب موجود دی. زید شینواري صاحب چې کوم دی نو د دې سیمې مشهور کاروباري شخصیت دی. په پیښور کې چې د سوداګرو د صنعتکارو چې کومه اداره ده چې هغه د دې خپله اداره وي، سرد چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز ورته وایي، د هغې صدر پاتې شوی دی. او دا چې کوم څیز ما یاد کو افغان ټرانزیټ ټریډ په دې سلسله کې دی وقتاً فوقتاً ډېر اهم کردار هم لوبولی دی. زید شینواري صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی ویم. السلام علیکم جی. ډېره مهرباني. تاسو چې زمونږ اوریدونکي اوري او خلک م ګوري نیغ په نیغه، اولنۍ خبره خو دا ده چې یو داسې معاهده د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د کولو څه ضرورت و؟ لکه افغان ټرانزیټ ټریډ ولې شوی و؟ ډیره مننه جی ستاسو په د سونو چینل کې ماته د بلنې او د افغان ټرانزیټ ټریډ باندې خبرې کولو لپاره. ټولو نه اول خو زه دا غواړم چې اورېدونکو ته دا ووایم چې په دنیا کې تجارت لپاره او د ټریډ کارګوز چې ورته موږ وایو یا د سامانونو د وړو راوړو لپاره ټولو نه اسانه، ټولو نه تیزه او ټولو نه ارزانه چې دا سمندري لار ده. د دنیا 90% د تجارت چې دی دا د سمندري د لارې کېږي. او غټ غټ جهازونه د اوبو جهازونو کې چې دغه جهازونو کې پکې 1500 کانټینري او 600 کانټینري پکې. خو وخت سره چې دی دې کې بیا ډېره زیات تیزي راغله، نو بیا په دنیا کې دا خبره محسوسه شوه چې دنیا کې خو داسې ملکونه هم شته چې هغو سره سمندر نشته دی. نو دا ملکونه چې دي په دنیا کې د 100 نه زیات دي، تقریبا 15-16 ملکونه شته په دې ټوله دنیا کې. افغانستان پای کې یو دی، افغانستان هم پکې دی او ازبکستان هم دی پکې او تاجکستان هم دی او دا نیپال هم پکې شامل دی. زموږ په منقطه کې دا علاقې چې دي دا پکې دي. نو د دې به بیا څه کېږي؟ دوی سره خو سمندر نشته دی. نو دې دپاره بیا پیله ځل باندې په اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې یو قرارداد پاس شو او دا شو په 1957 کې.
نو هغه قرارداد چې د هغې نوم و کوېسچن اف اوپن اکسس ټو سیز فار لینډ لاک کنټریز. دې ته لینډ لاک کنټریز وایي چې د دې کوېسچن دی د دې بس کېږي. نو چې دا قرارداد پاس شو نو هغې نه پس بیا په 1958 کې اقوام متحده باقاعده چې یو قانون جوړ کړ او یو کنونشن یې پاس کړ او هغه کنونشن ته اوس هم هغه نوم اخلي چې کنونشن آن های سیز 1958 1958 کې دا. نو د دې کنونشن آرټیکل د دریم لاندې چې څومره لینډ لاک کنټریز دي یعنی چې کوم ملکونو سره سمندر نشته نو هغه ته د ګاونډي ملک د سمندر ته پوره حقوق دي چې هغه ته خپل اکسس وکړي یا د هغه د لارې تجارت وکړي او هغه ته به اوپن او په اسانه باندې رسایي چې دا کنه دام د بل ملک ذمہواری ده چې دا به ورکړي او دې ملک ته د کوم ملک کې سمندر نشته دی له صرف په دغه لار سامان راځي کنه د خپل سامان وباسي دواړه دي. نو دا اوپن اکسس چې کوم لفظ دی استعمالي کنه یا کلی رسایي چې ورته وایي نو د دې مطلب دا دی چې د وړو او راوړو دواړه لار په دې باندې دا ملکونه پابندي چې دا ولا ورکړي. بیا وروسته چې دی 1994 کې 94 کې بیا یو ګیټ معاهده شوی و دا یو اداره ده او ګیټ معاهده چې 1994 کې وشو د غیر ارټیکل 5 کې چې دی کنه یو بل قرارداد پاس شوی دی د پاکستان هم په دې کې ممبر دی افغانستان هم دی ټول ملکونه دي پکې هغه کې فریډم اف ټرانزیټ دا یو بل ګیټ معاهده شوی دام شوی و 1994 کې. نو د نه پس کتا سو ګورې نو پاکستان چې دی دا لازمی و پاکستان باندې او دا یو قسم د دې مجبوری و چې د افغانستان ته د سمندر د لارې لار ورکی د سامان د وړو او د راوړو دواړو لپاره. نو د په وجه باندې بیا د ظاهر شاه په حکومت کې په 1915 کې معاهده وشوه په کابل کې شوې و او په هغه کې چې د معاهده د ترانزیت د پاکستان او د افغانستان په رسمي تور باندې دستخطونه وشو او دا غینه پس د پاکستان د لارې د افغانستان ته د مالونو د راوړو اجازه ملاو شو. په دې کې 15 کاله کار وچلیدو ډېرې پکې تنازعې رالې ډېرې پکې مسلې را پیدا شو د 2010 پورې او 2010 پورې 15 کاله جوړي 15 نو بیا په 2010 کې چې دی نو بیا په افغانستان کې امریکا هم ناسته و او نیټو فورسز هم ناستو د هغې خپل ضروریاتو وخت سره نورې خبرې نوې را پیدا شوې وې نوې مونږ په کراچۍ کې پورټ قاسم جوړ شو او ګوادر جوړ شو بیا مونږ د دې د پاکستان د افغانستان سره د کسټم نوې پورټ سټیشن جوړې شوې چې هغې کې غلام خان شامل او غلام خان کولو نو دا ټول سیزونه په یو معاهده کې اچول نو د لپاره بیا چې د یو بل نوې معاهده ضرورت پېښ شو نو هغه معاهده بیا وشوه او هغه معاهده ته اپټا 2010 وای 2010 کې شوی ونه دا نو په دې کې یو خدا خبره نوې و چې پورټ قاسم او ګوادر په مال راوړو د لپاره پکې شامل شو او وړو د لپاره د ځینې بارډر کراسینګ کې غلام خان په اګریمنت کې شامل شو او بل دا چې دې کې مین خبره دا و چې انډیا ته دا هم د پاکستان لارې چې د پاکستان د لارې افغانستان ته د پاکستان د لارې د انډیا ته د ایکسپورټ اجازه ملاو شو په واګه بارډر باندې دا پکې یو نوې خبره او بل دا پکې نوې خبره دا و چې پاکستان ته د سنټرل ایشیا ته وسطی ایشیا ته خپل سامانونه وړو د لپاره هم چې د لار ملاو شو او دا غي په لار باندې درې ملکونه دي ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان چې دا غي کوم بارډر دي چې هغه ته شیرخان بندر وای او تورغونډای ورته وای افغانستان سره چلیږي او اسلام کلا ورته وای دا درې وړه بارډر چې د الته ډیکلیئر شو چې په دې باندې با پاکستان مالونه د سنټرل ایشیا ته ځي نو دا معاهده چې خو ما د معاهده کې چې کله کتنو په دې کې لیکل شو چې پاکستان ته په بدل کې به اسم نه ملاويږي خدا تاسو چې دا ورته ملو شي دي نه جی دا اګریمنت چې د بایلیټرل یو اګریمنت وو د افغانستان او چې کوم شرایطو باندې پاکستان افغانستان ته اجازه ورکړه د سامان وړو لپاره د واګه بارډر انډیا ته په همدغه شرایطو باندې افغانستان هم پاکستان ته ترانزیت فیسیلیټي ورکړې و چې موږ د ملک د لارې سنټرل ایشیا ته خپل مالونه وړای شي په دې کې چې یو بل نوې خبره دا و چې په منځ کې ډېر واقعیت شوی د مالونو د غیبېدو او د سمګلینګ او د یو سیز او د بل سیز نو پاکستان خواهش دا و چې دې کې لکه سکیورټیز واچول شي لکه تحفظات پکې واچول شي
چې د کې خصوصا په افغانستان کې چې نیټو موجود نو هغه وخت په هم دغه په حق لدا ویل کې چې ټرکونه لار کې غیب شو یا اوښته شو یا سامان پرونه رسیدو دا اما هغه خبرې دي هغه طرف ته لګور سره اعظم غواړي چې هغه ذکر به تاسو ته کوم چې هغه څنګه شو نو دا د کې پاکستان له خواهش دا و چې زمونږ په کې د کې دا مسلې چې دي دا ختم شي نو د لپاره یا په لار کې به مال ورکېدو اکثر یا به غیب شو یا به سو شو هغه د لپاره د کې سلور 15 سکیورټیز شو یو انشورنس ګارانټي و پکې هغه د ډیوټیز او ټیکسز د لپاره و یو بینک ګارانټي و بینک ګارانټي د ټرکونو لپاره و چې افغانستان ټرک پاکستان ته بغیر ټیکس ناراضي سوال دا ټرک پاکستان کې غیب شو د دې بس کېږي نو دا غي بینک ګارانټي چې څومره د دې محصول جوړېدو هغه ګارانټي او پرته و چې دا ټرک واپس لونو ګارانټي پیسې واپس ورکړي خجي خان بیا یو ټریکینګ ډیوایس په کې واچولو چې به یو ډیوایس چې په کوم ټرک کې نه باغې کې به دا ټرانزیت مالونه نه زیږي خجي خان او د نه علاوه باندډ کیریئر واچولو چې هر یو ټرک کې د عمل اجازه نشته دا به خصوصي لایسنس ورکولې شي هغه به موږ سره سکیورټي پرته یو هغه به باندډ کیریئر ټرکونو کې به خجي خان د نه علاوه چې د کراس بارډر سرټیفیکیټ به ورکړي چې مال کراس شي په بارډر باندې نو هغه یو سرټیفیکیټ به راوړي واپس شي به ما مال په بارډر باندې واوړي خجي او یو دا چې کنټینر ګارانټي پکې و کنټینر به واپس کین او ګارانټي به واپس کین دین علاوه چې دا په دې کې موږ دا وکړه چې دا اګریمنت په وجه باندې د ترانزیت خرچه ډیره زیاته شو او د مخکې معاهده په مطابق دا یو ګرانه معاهده 2010 کې چې کوم معاهده نه وي شو هغه سره خرچه زیاته شو ډیره زیات دوی مده کې ټایم زیات بلګېدو ځکه چې کله به ټریکینګ ولا گاډي نه او کله به چې د باندډ کیریئر ولا سره ټرکونه نه نو دې کې دا شرایط چې دا ډیر سختو خو په دې باندې دواړو حکومتونو دسخطونه کړیو الان کې بیا اعتراضات ډیر زیات اوچت شو د افغانستان سایډ نه او داغي وزیر دلته راغله او هنري کلنټن په اسلام آباد کې و زموږ د ګیلانی صاحب چې یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم او داغه ټیم کې دا معاهده شوې و او د شاته ولاړه و هنري کلنټن او دا معاهده وشو جی نو مونږه په بزنس اف کمیونټي یا زموږ چیمبر اف کامرس هم په هغه وخت نه دا اعتراض و چې دې کې تاسو جلدی کې دا معاهده کړې ده دې کې لږ ټایم لګول پکارو څه مسله و مونږه پکې شامل نو په مشوره کې شامل نو ښه مونږ سره بالکل پکې سره لکه تاسو نقصان څه کېدو لګیو چې تاسو ویل چې راځي کې مونږ شامل شونه دا نقصان به زموږ بنشي هغه کې من نقصان چې مونږ د پاکستان سوداګرو ته څه نقصان د ترانزیت معاهده په غلطه معاهده په وجه باندې با مونږ د افغانستان سره تجارتي تعلقات خراب شي یو دویم دا چې د په وجه په افغانستان کې زمونږ چې کوم مارکیټ دی یا مونږ کوم پروډکټ خرڅو دا مارکیټ به زمونږ لاس نه وځي هغه مرسته به وشو او دین علاوه چې دا اورال دوړه دوه طرفه تجارت چې دا به د سره کم شي نو دا خبره هغه ټایم کې چې چانه ورې دی خو وخت دا ثابت کړه ځکه چې موږ سره فګرز پراته دي سرکاري فګرز خبره کوم چې په 2012 کې چې زموږ کوم تجارت دواره لکه تاسو وایي چې د دې د موږ د پاکستان په ملکی معیشت باندې خراب اثرات پریوتی دي جی بالکل پریواته د دې په وجه باندې زه دا غړم چې موږ چې کوم خواهش وو چې موږ وستي ایشیا مارکیټ چې دی چې هغه د سالويخ ارب ډالرو یو مارکیټ وو هغه موږ کیش نکړې شو یا کیپټلایزم نکړې شو یا هغه کې مونږ کارو نکړې نه چې مونږ کار نکړې شو نو مونږ به دومره مونږ دومره توانو مونږ کولې شو مونږ مارکیټ ته دومره سامان وړې شو زمونږ په سوداګر کې زموږ په کارخانه‌دار کې دومره توان او دومره کیپاسيټي دغه و چې مارکیټ کپسي کړې بالکل په دې وجه باندې دا غړم چې زمونږ د خپل چې دی کنه اګریکلچر پوتنشل چې دی دا په ځان لده اګریکلچر زری چې کوم خوراکي سامانونه ورجه مونږ ټول دنیا ته ایکسپورټ کوو یو ټیم کې به غنم مونږ ایکسپورټ کولو چینی مونږه 13 کال 2.5 لک ټنه ایکسپورټ کړی دا بیا موږ دوباره دا غلطه فیصله ونه دوباره هم ځای راغواړو اوس په چلی نه پویګو او به اوس زه تاسو ته دا وایم چې اوس چې غلطه فیصله څوک تاسو په خپل دومره بره ناسي دومره خزینو کې ناسي دا فیصله کیږي چیرته ټوله دا هیڅ ته پته نشته چې دا چرته کیږي ځکه چې بکله چې کار روان شي نو بیا پته ولګي چې دا خبره غلطه وشوه چې زه ترانزیت ټریډ معاهده خبره کوم دینه مخکې هیڅ څوک خبره نه کوي خو موږ دا خیال دی چې دا په بندو کمرو کې کیږي او دا چې دی په یو نیگیټیو مایند سیټ سره تاسو دې لپاره څه د فورم په کار دی چې پاږي کې دا خبرې شوم دا به ټیک شي زه دا وایم چې هایست لیول باندې یو مشاورتي فورم په کار دی چې سو پورې هغه نه پاس شوی نه چې داسې قسم فیصله ونه شي څوک پکې خاص پکې زه دا غړم چې زموږ کوم فدریشن چیمبر اف کامرس دی د پاکستان یا زموږ د ملک پهله چې کوم 15 غړ چیمبر دي هغه پکې خامخا شامل شي د هرې صوبې چیمبر د هرې صوبې چې کومه غټي چیمبر دین علاوه زه دا غړم چې د کوم موږ سره انټرنیشنل چیمبرز اف کامرس دی لکه پاک افغان دی
پاک ایران دی پاک انډیا دی دا فورمز هم په دې کې مشاورت کوي یا اورسیز چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز دی اب کې اګریکلچر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری دا پکې شامل شي او بیا دې نه لګ پوهان کسان پکار دي اکونومست پکار دي په دې کې او دې سره سره زونګه چې کوم یو تاثر دام دی چې دا چې کوم د افغان ټرانزیټ ټریډ زمونږ د معاهده چې شوی افغانستان سره د دې په پاکستان کې چې دا کوم بلیک اکانومي جوړه شوی دا هم د دې د وجې جوړه شوی ده د څه خبره ټیک ده نه چې زه د خبرې سره نه اګری کوم په وجه باندې زه تاسو ته وجه خیمه دي زه دا وایم چې ټرانزیټ ټریډ معاهده په خپل ځای باندې او معاهده ده سوال کوم جی لکه خلک وایي چې دا ټرکونه الته لاړ شي د کنټینر الته لاړ شي عمل ته په بارډر کولو شي بیا واپس پاکستان ته راوړي نو پاکستان هغه د دلته د ټیکس او هغه د کسټم او د هغې معاملات هم دې سره متاثر کیږي او دا شی چې کوم دی نو دا د دې فایده پاکستان ته نه کیږي لکه دا خبره څومره ټیک ده خبر صاحب زه تاسو ته د دې جواب در کوم دله چې زه دا غړم چې زمونږ بین الاقوامي د ټرانزیټ معاهده په خپل ځای باندې دي او سمګلینګ چې دا کنه دا دینه بالکل ځان لا یو سیپریټ آیسولیټډ ایشو دا چې سمګلینګ کیږي مونږ په بارډر باندې به د افغانستان نه مال واپس راتلل او سمګلینګ کېدل دا زموږ مسله ده دا د افغانستان مسله نه ده او دا د ټرانزیټ ټریډ مسله نه ده که دا فرض کړه د ټرانزیټ ټریډ مسله وای نو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې په 1999 نه واخله تر 2003 پورې د ټرانزیټ ټریډ 90% آیټم چې وي په دې کې څومره شینه براتله په ټرانزیټ ټریډ اګریمنت کې دا پاکستان په نیگیټیو لیست کې واچول نو هغه نه پس خو بیا په کار دا و چې زموږ د باړه مارکیټونه او د بلیک اکانومي بند شوی و یا باړه مارکیټونه نیگیټیو لیست دی ته وایي چې لکه زموږ په کار اجازه نه هغه ورته تاسو په دې ټرانزیټ ټریډ کې دا سيزونه نشي راوړل دا په بند کړو الانکه دې باندې شور دا و چې دا غیر قانوني دی پاکستان سره د اختیار نشته ځکه چې هغه تاسو ته معاهده ذکر او هغه لاندې د اختیار ووم نه ور سره خو دې د شي نه پکې بند کړي چې تاسو ټي وی پکې نشي راوړی خوراک آیټم پکې نشي راوړی دا نشي راوړی هغه نه پس مارکیټونه بالکل ډکو سامو هم نو په بندر عباس باندې راتله ته افغانستان نه بیا په بارډر باندې راتله د دې مطلب دا دی چې تا ټرانزیټ کې بزنس هم لاړو ستا لاس نه چې کوم د پاکستان ریلوی انکم او یا ستا کلیرنګ ایجنټان لګیاو یا ستا چې د پورټس چې کوم انکم دام لاړو او سمګلینګ مغه سره روانو دین علاوه زه تاسو ته چې سمګلینګ خو صرف د افغانستان بارډر د لارې نه کیږي د ایران نه ډیر زیات کیږي نو الته خو زموږ ټرانزیټ ټریډ اګریمنت نشته د انډیا بارډر نه کیږي لګیا او په کراچۍ سمندر باندې ډیر زیات سمندر تاسو په خپل لکه ډیر په اهم پوزیشن باندې پات شوی کنه د سمګلینګ هم پاکستان اکانومي ته نقصان خو رسي کنه تاسو په خپل لکه فوري تور باندې څه سجست کوي چې دا سو شنو چې د سمګلینګ د معاملې د مسله به زموږ حل شي ورجی اول خو دا بارډر کنټرول چې دی کنه دا د حکومت او د ایجنسیانو کار دی موږ په بارډر باندې فنسینګ هم افغانستان سره وشو موږ ډیر خوشاله وو موږ خو انډستری او تجارت والا خلک موږ ته دا ډایرکټ نقصان رسي دا سمګلینګ دا هغه سيزونه چې کوم موږ جوړو یا موږ خرڅو دا هغه په مقابله کې راځي او موږ ته په ځان لټیر لوی مشکل جوړي نو دا دین علاوه لږ غونډه زموږ د حکومت ته مشوره همیشه دا ورکړی دی چې دا ټیرف ریشنلایزیشن چې دی دا په ګاونډي هیوادونو کې هغه سره پکاري د ټیرف ریشنلایزیشن مطلب دا دی چې په پاکستان کې په فرض کې په ټي وي سیټ باندې یو ټلویزیون راغوښتو باندې 110% کسٹم ډیوټي او محصول دی او په افغانستان کې صرف 0% دی نو بیا دا سمګلینګ سارول ډیر زیات مشکل شي ځکه چې الته په 90% ټیکس کم شي چې سره ټي وي الته نه علي او پاکستان نه مسوکول علي بالکل تاسو نو د ټیرف ریشنلایزیشن دا پاکستان یو ځل افر کړو او افغانستان ته په 2010 کې چې به موږ تاسو سره په دې باندې خبرې کوو خو هغه بیا څه فائدہ ونه او بل دا چې د معاهده په وجه باندې موږ نه افغانان چې دي تاجران په دې کې خپه شو او د دې نقصان دا وشو چې دی به ټرانزیټ په لارې چې کوم چاینا نه او سنگاپور نه او دوبۍ نه او ترکی نه مال راغوښتو کنه نو الته خو یو مخصوص تعداد کې تاجران دي چې هغه د ملکونو نه مال غوښتو پاکستان نه به مال اخلي نو هغه بیا پاکستان نه هم مال نو چتول د دې په وجه زونګه ایکسپورټ د 2.5 ارب ډالرو نه یا 2 ارب 70 کروڑ ډالر ایکسپورټ زونګ په 2012 کې هغه چې 2014 کې 1 ارب ډالر ته وګرځید ها 1.5 ارب ډالر کم شو جی دا بیا یو 1 ارب ډالر نه لاندې وګرځید په 2018 19 کې خو اوس چې د تیر کال شکر الحمدلله په دې کې څه وجوهات هم شته دي چې زموږ او د افغانستان تجارت بیا چې دی یو ارب او 10 کروڑ ډالر ته رسیدل خدا خو شو دا خبره ده دا تیر کال نه 200 میلیون ډالر زیات شوی دی تیر کال زموږ چې یو ارب او 70 کروڑ ډالر خرج نو د کې یو خدای دا چې هغه چینی چې پاکستان کومه 2.5 لک ټن ایکسپورټ کړي دي کې افغانستان تم ډیره چینی تللی ده
دا تلې ته دلته خلک سمګل شوي وي دا ولې نو سمګل خبره بالکل ځان له دا خو زه د لیګل ایکسپورټ لکه غلطه خرڅه شوې ده دلته غلطه منسوبندي شوې لیګل ایکسپورټ شوی خو هغه ورځ باندې چې کوم زموږ د پاکستان پخوانی وزیر دی او د شوګر انډستری مالک ته جهانگیر ترین سه هغه ویلي 15 لک ټنه چې د سمګلینګ شوی دی ها او 2 لک ټنه چې باقاعده ایکسپورټ اجازه ملاو نو د 13 کال پاکستان 2 لک ټنه ایکسپورټ اجازه ملاو دی او 1500 ټنه چې کوم دی نو 15 لک دا غي په ډبل سرف سمګل شوی ده نو بیا ځلته د چینی دا ریټ خو ګوري کنه بیا خو لکه د دې سیموار خو تاسو خبرو که بس نو ښه زه دا وایم چې اوس یو خو هغه طرف نه مالونه راځي په سمګلینګ باندې ځان له یو مسله ده خو دې طرف نه هم سمګلینګ روان دی کنه چې ورته سره زوم چې کوم یوریا ده یا سره ده د باندې پاکستان حکومت خپل سبسيډي ورکړي په جیب نه پکې پیسې اچي چې زمیندارو ته فائدہ ملو شي خدا د خپل ملک لپاره ده کنه دا چې د هر میاش باندې په تاسو سونه ټن چې د افغانستان ته روان دا سه زمونږ یو ټیم کې وړ چې دی د ایکسپورټ باندې پابندي لګېدلې و وړ روان نو مطلب دا دی چې دا سمګلینګ فینامنا په بورډرز باندې کیږي خدا د هر ملک خپل ذمہواری ده چې دا سمګلینګ کنټرول کی او کمی کی او بندي دا په بل ملک باندې الزام نشي لګولای کنه جی مونږ د سمګلینګ باندې ورځ یو پروګرام کو ان شاء الله جی ښه بالکل ډیر زر خجی تاسو کو نور څه ویل غواړئ ما کال زم نه عالم زم چې تاسو خبرې کوي چې خلک کوی شنو بیا دا وایم چې په دې کې لګه پروپاګاندا زیاته ده ځکه چې په تاسو د 2007 نه 2010 پورې یو ځل خبره ډیره زیاته په میډیا باندې ډیر هایپ شو ډیره او بریکینګ نیوز او چې به 29000 کنټینر مس شوی ورکی شي پاکستان کې یو کم ډیر زره نو هغه روسته بیا په سپریم کورټ په دې باندې سوموټو اکشن واخښتو بیا ډاکټر شویب سډل چې دا زونګ فدرل ټیکس اومبډسمن اف ټي او هغه ته د انکوایري افسر جوړ شو هغه خو نو چې زموږ د پیښور سوداګرو د کسٹم کلیر انجنټان به کراچۍ ته تاریخ ته راوخته چې دا مغه وخت دا مغه خبره کوي هغه ډېر خلک وګورل بیا چې کله ډاکټر شویب سډل انکوایري وکړ نو هغه چې دا خو یو کم ډیر زره نه دي دا صرف 902 کنټینر وي نو هغه 902 او یو کم ډیر زره نه یو 902 یاره د سوشل میډیا ډیر ورانه جوړ کړی دی بس یو خبر لکه یو رنګ یو بس خبر بل رنګ ایگزیکټلی دا بیا دا اوس چې فائنلی په عدالت کې فیصله شو نو هغه صرف 300 او یو کم دیش کنټینر شوی هغه 929 کنټینر شوی هغه باندې فیصله وشو سزاګانې لګ ډېر ملاو شو زیات کسان پکې بری شو او د کې غټه خبره بیا دار وته چې به د وړو راوړو ذمہواری شو خاص کر د وړو د کراچۍ نه د ترخم پورې د ان ال سی ذمہواری هغه پکې انکوایري نه شو نو بس بیا فیصله چې عدالت وکړه نو دا کیس ختم دغه سی بیا د امریکای 2 کنټینرو خبره تاسو وختي وکړه د دې 2 کنټینر چې وي د ریورس کارګو وي دا افغانستان نه راغله او کراچۍ ته روانو واپس تل او هغه چې کراچۍ ته ورسېد نو هغه ټول خالی وو نو په هغه باندې هم بیا کیس جوړ شو انکوایري وشو اف آی آر هم پکې شو نو هغه کې څه ذمہواران کسان وغه ته پکې سزا ملاو شوې ده نو مطلب د واپسې لار کې دا یو واقعیا شوی و او بل دا چې دا زه ګړم چې د دې مسلو په وجه باندې افغانستان سره دوه ډېرې ضروري معاهدې زونګه د تجارت لپاره په کار وچ شوی وي هغه ته یو ته پریفرنشل ټریډ اګریمنت وي پی ټی ای ورته وي او یو ته فری ټریډ اګریمنت هغه ته اف ټی ای وي پی ټی ای اول ضروری ده نو بیا غې نه پس اف ټی ای کېږي دا یو قانون دی کنه خو زموږ افغانستان سره 2014 نه اوس پورې هغه معاهده پاکستان ته یو ډرافټ لګلې دی کابل ته چې دا تاسو وګورئ او تاسو دې باندې موږ سره خبرو کوي چې دا موږ معاهده وو نو دا غي اوس پورې جواب نه ملي یره چې کله زه په خپلم لکه په افغانستان باندې کار کوم نو مخکې ورځ کې ما ویل چې د افغانستان زموږ د تورخم بارډر نه د یو ټرک ولی اوړي کله یو ټرک اوړي او یو خوانه راوړي نو معلومات هم چوک نو پته ولګي چې پاکستان د 13 حکومت چو د نو په دې کې د موږ وزیران بارډر تم ورسېد الته ورته ولاړو خو اخوانه وي سوکرانه چې ورسره ملاقات کړي وي ایون د طالبان حکومت وګنه چې سوکراغلې وي نو دی ورته دومره ویلې وي چې د اساسو د غرب موږ له غونډې وتر شو خو یو گاډي تیریږي نو یو بزی یو برازي نو د کار بل تیز شي خو اخوانه زما په خیال باندې دومره ډیر زیات دغه نه کی څنګه تاسو وایي چې د معاهده پرته ده خو عمل پنه کیږي الته دلچسپي لګه کمه ده کدلته نه لګه کمه ده بالکل تاسو خبره صحیح ده او بل دا چې ترجیحات او خبره زه دا غړم چې د زموږ د دوړو حکومتونو ډیره بدقسمتي ده چې د دې په ترجیحاتو کې تجارت او صنعت او امپورټ او ایکسپورټ شامل نه دی حالانکه دا یو ډیر لوی ذریعہ ده د ملک اورال ترقۍ لپاره اقتصادي ترقۍ لپاره بل دا چې د سره ستاسو زرونه لکونه خلکو ته روزګار ملاوي حکومت ته بیغم شي خلک دی خپل روزګار ګټي به کاروبار کوي لګیا دي وسم په دې کې لکونه خلک لګیا دي د افغانستان او د پاکستان زه په خپل مقصد زما ذهن کې سوال نه راځي تاسو نه تاسو کوم کنه چې د افغانستان د تجارت پاکستان سره مشکل دي خو مونږ ګورو چې د ګیر چاپیره نورم سیاګانو سره اساني
د هغې څه وجه ده؟ لکه تاجکستان سره د هغې خبرې ټیک رواني، ازبکستان سره رواني، ترکمنستان سره، ایون چین سره، پاکستان او د هغې دا تجارت مشکل وي، نور ملکونو سره اساني دا ولې؟ زمونږ د افغانستان سره تجارت کې کشالې بېشک ډېرې زیاتې دي. یو خبره باندې به زه تاسو ته پوه کړم چې د پاکستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي که نه، یا زموږ د خطې چې دي د ملکونه دي، ساوت ایشیا خبره به سنټرل ایشیا هم زموږ په خطه کې راځي، د دې سره زموږ تجارت ډېر زیات کم دی. دا که تاسو په نوره دنیا کې وګورئ که نه، د هغې 80% تجارت چې دی که نه، دا به د ګاونډي هیوادونو سره وي، 40% به بیا باقي دنیا سره وي. زموږ بالکل الټه دی. زموږ 80% نه زیات تجارت په امریکا یورپ کې دی. امریکا اوس هم زموږ ټولو نه لوی د ایکسپورټ ډیسټینیشن دی، ټیکسټایل او د کپړې مپړې د دې شو. زموږ لږه ګاونډي هیوادونو سره دومره ډېر پوټنشل دی، زموږ سره کلچر یو دی، عادتونه مو سره یو دي، د خوراک او د څښاک عادتونه مو سره یو دي. کوم څیز چې ته په افغانستان کې په اسانه سره ایران کې خرڅولی شي، دا په یورپ کې خرڅول ډېر مشکل دي. تاسو به ایران شئ چې موږ د ایران سره 500 میلیونه ډالر کاروبار دی. یو کال نیم پکې والم خیر دی، خلک هم پکې تویږي، ښه بسه کټ شو ښه دي. تاسو کې تاسو کو وګورئ نو زمونږ د چاینا سره صرف تجارت ډېر دی، د هغې کې امپورټ ډېر زیات دی. مونږ راغواړو منفي تجارت چې ورته وایي. امپورټ مطلب دی چې مونږ راغواړو، ایکسپورټ هغې دی چې مونږ پې خرڅ کړو. 10 ډالر ته مونږ مال راغواړو، د هغې دوه اربه ډالرو ته لیږو. د هغې دوکانداري ښه روانه ده، زموږ خرابه روانه ده، پښتو کې به چې ورته وایي که نه شي. باقي د نورو ملکونو سره خو زموږ تجارت شته نه دی. تاسو وګورئ چې انډیا سره خو بالکل بند دی، ایران سره 1 ارب ډالر نه کم دی، د سنټرل ایشیا سره زموږ 1 ارب ډالر نه، چې هغه ما حساب سره په اسانه سره د 15 ارب ډالر او 15 ارب ډالر مارکیټ دی. داسې افغانستان چې نواز شریف په 2014 کې کابل ته تللی او کرخزی صاحب سره ملاقات کړی او هغې دا ویلي چې 15 کاله کې به دا مونږ 8 ارب ډالر ته برسو. 8 ارب ډالر چې وي نن خو به دلته په دې خلک نوکرۍ ته دلته راتلل، هغه الټه چې د 1 ارب ډالر نه لاندې راوغورځېدل. نو زموږ د ګاونډي ملکونو سره تجارت ډېر کم دی، دا زموږ ډېره بدقسمتي. تاسو به لږ چې اوس کې زه به د قدرمنو اورېدونکو ته یو اعلان وکړم. تاسو جي اوسه پورې څه کال زه را روان خو خبره دا وه چې خبره داسې درنه وه چې مونږ چې لږ پوه پې شو، نو بیا په دې باندې مخکې خبرې وکړو. نو تاسو کالس کولی شئ. اوس ما کال اټینډ کولو کوشش هم وکړو خو زما نه لږ ناوخته شو. نو زموږ نمبر دی 09152544143. مونږ اکثره اورېدلي دي چې زمونږ د کالرز چې کومې دي په خپله دومره درنه خبرو کې، دومره ښایسته خبرو کې زموږ لاړو پام نه که نه. دې کې ډېر پوهه خلک یو ګیر چاپېره کورونو کې ناست دي، دفترونو کې ناست دي، ایم پکې یو خبر راواشي. نو که تاسو کال کول غواړئ نو زید شینواري صاحب زما مېلمه دی. زید شینواري صاحب چې کوم دی نو د دې سیمې په کاروبار باندې پوهېږي، افغانستان سره په کاروبار باندې ښه پوهېږي، دوی کاروبار کړی دی. دوی زمونږ چې کوم سنټرل ایشین سټیټس دي، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او دا چې کوم زمونږ علاقې دي، دوی سره دوی کاروبار باندې پوهېږي. مخکې نه چې زمونږ کومې معاهدې شوي په هغې باندې پوهېږي. تاسو دوی نه په دې باندې هم تپوس کولی شئ، تاسو خپله هم د رایې اظهار کولی شئ، یو داسې خبره چې زمونږ له پام نه تاسو یې کولی شئ. نو مونږ به ستاسو زه ګورم چې اوس پکې یو کالر پکې راغوجي، لږ به پکې والم، هغه تر اوسه پورې خو ما کالز نه اخیسته. السلام علیکم جی، څوک یې او د کوم ځای نه؟ وعلیکم سلام مامو جان، بابر صاحب تا او شنواري صاحب ته سلام ورکړی، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. په خیر راغی جی. بس جی ستاسو نصیب ښه دی چې ستاسو پکې کال میلاو شي، کنه مخکې پکې ښه دي وایي که نه جی. نور محمد صاحب څنګه تاسو؟ بالکل خیریت یې ښه یو، ډېره ښکلې موضوع روانه کړې او دا خو دا دی چې افغانستان د موږ ګاونډي ملک دی چې دا موږ ټولو نه زیات تجارت یې د سره وي، ځکه او بل دا چې موږ ته دا پوله په منځ کې وسطي ایشیا ته که موږ څو نو افغانستان یې کراس کوو که نه. دا بله ورځ په هندوستان کې کانفرنس و G20 که نه، په هغې کې د سعودیا بادشاه او هغه ټول نور هم پکې هندوستان څه معاهدې ورسره وکړې مودي که نه، چې وسطي ایشیا او خلیج ته یعنې رسایي که نه. او جی نو هندوستان خو موږ نه وروسته بیا دومره موږ نه مخکې چې موږ صاحبان دلته څه لودی، دا په دوی باندې څه چل شوی؟ صحیح ده جی. زه به انشاءالله جی په دې باندې هم خبره وکړو او تاسو دا خبره وکړه چې افغانستان نه بغیر زموږ مخکې تجارت بل ځای کې کېدی هم نشي. دا ډېره اهمه خبره ده. محمد صاحب تاسو ډېره مهرباني، تاسو کال وکړو. دوی پکې چې د G20 په هندوستان کې چې کوم کانفرنس وسبلو شوی، سمیټ چې شوی دی، خو خبره دا ده چې زه په خپله دا نظر لرم په دې باندې چې لکه دا خو زموږ یو ریجنل سیاست هم دی که نه جي، که یو طرف ته هندوستان لګیا دی که دلته بل طرف ته د نور ملکونو څخه لګي. وعلیکم سلام جی، څوک خبرې کوي جي او د کوم ځای نه؟ مو انګو ولې تاکال نه خبر. تاکال نه جي، ته به څه ویل غواړې خورې؟ مو دا ویل غواړو که نه لکه د کونډو غریبانانو سره د متحسانې روشي چیني په 200 روپۍ کیلو
دغسې غوړي شي او دغسې یتیم سړی یتیمان چې وي پلار یې نه وي بچي به څه کور خرچه پوره کړي. یو زوی مې بیمار ده او دا یې ورکوټی ده او دا بل چې ده هغه په کور خرچې رسېږي نه. دا مخته کسان دي چې کوم بره دي هغه ښه دي او چې دا نور دي جیل تېروي. مهرباني وکړئ موږ دپاره داسې کس وګورئ چې هغه په عوام باندې هم خیر وکړي، نور ملکونو ته هم خیر ورسېږي او د امریکې غلامۍ نه مخلاص کړي. ډېره مهرباني خور، ډېره درنه خبره ده. مهرباني وکړئ تاسو دا خواست دی موږ چې چیني مینې شي او دا کوم چې بهر ملکونو ته چې د خپل عوام ته ویلې نه ورکوي. هر څه موږ ته ګرانې د غوښې ګران دي، سبزي ګرانه، ټماټر ګران، اخر غریب سړی به څه کوي؟ ډیره مهرباني خوري، خدای دې خوشحال لره، خدای دې زموږ ټول مسلې حل کړي. دا چې زید شینواري صاحب د دې زنانه دا خبره چې کومه ده دا زموږ د هر کور مسله ده او څومره غټه خبره ده چې لکه پیله به زموږ سړو په ټلیفون باندې کال کولو خبره به یې کوله او زموږ خویندې کال کوي ځکه چې مشکلاتو کې ټول قوم په یو مشکل کې دی په دې وخت کې که نه. نو د دې دا خبره چې دا سامان بهر ځي او خلک دلته نه وړي او بهر دنیا کې خرڅي، نو دلته خلکو ته ولې نه ارزاني؟ تاسو خو په دې باندې پوهېږئ. نور محمد کاکا هم ویل چې یاره د دنیا روانه ده، یو بل سره تجارتونه زیات دي، نو موږ هم پکار زموږ افغانستان سره په دې دواړو باندې به تاسو څه ویل غواړئ؟ زه تاسو ته دا وایم چې تاسو وګورئ د کورونې نه پس چې د دنیا د معیشت او د دنیا د سیاست بالکل بدل شوی دی او کومې مسلې را پیدا شوي دي. نو انډیا چې کوم په دې کال کې د 50 ډالر چې دي د وریجو د ایکسپورټ نه ګټلې، په هغه وریجو په ایکسپورټ باندې یعنی بار په لېږلو باندې پابندي ولګوله چې دوی به اول په کار دي چې زه خپل عوامو ته دا شی ورسوم او چې اول خپل ملک کې خرڅ کړم بیا بار خرڅ کړم چې ارزان زیات شي ګره. نو دا تقریبا یو د دې انډیا دا فیصله نه دا کړې. چاینا ډېرو شیزونو چې دی دا بار لېږل بند کړي دي، ملیشیا، انډونیشیا، خپل خلکو له ورکو ټولو ملکونو دا پالیسي ده ځکه چې فوډ سکیورټي یو ایشو راغلی ده. نن سبا په دنیا کې دا غربت هر ځای کې ګرانی راغلی، سختی راغلی ده، غربت را زیات شوی دی او سپلای چین ډسټرب شوی دی، مالونه په ټایم منډیانو ته نه رسي. نو ور سړی په خپل ځان سنبالي لګي. نشي په دې کې تاسو په دې کې خو خلک اکثر ګیله کوي چې زموږ د پاکستان چې کوم تاجر چې دی کنه دا چې مال بار لیږي یاره دې ډېرې پیسې ګټل غواړي او به زه د پیسې د تند ولګې نه ختمیږي او بس دې ټولو کې مین ذمهوار دی. نو دا چې موږ د دې فیصله نه کوو چې دلته د خلکو له ورکو بهر لیږو، په دې کې ستاسو څومره رول دی؟ زه دا ګڼم چې تجارت پیشه سړی کار خو چې دی مالونه لېږلم دي او مالونه راغوښتلم دي، هغه د اصل مقصد خو چې هغه پیسې ګټلې ګره. خو حکومت سره فګرز وي، حکومت سره سټیټسټکس چې آیا دا شی چې دی موږ سره څومره دی، په وخت حکومت فیصله کوي چې دا به نه لیږو بار موږ سره زیات څومره دی، دا به ریګولیټ کوي به حکومت. په دې کې حکومت کومه اداره ده چې دا پلانینګ کوي او دا منصوبندي کوي؟ دا کومه اداره شماریات چې دا یو ځان له خپل اداره کار کوي، سټیټسټک ډپارټمنټ چې ورته وایي چې په ملک کې دی وخت کې د مثال خبره 1000 کیلو چینی ضرورت دی او دا موږ سره 300 پرته او تاسو دا 200 بار ملګي دا بدلته پرته دا بدلته خرڅي. دا کار کومه اداره کوي؟ منیسټری اف فود سیفټي اند فود سکیورټي او فود سکیورټي زموږ ځان له وزارت دی. دا غي بالکل خاص دا کار دی چې خاص کر د خوراکي مواد شه دی. دې تر څو پر سمره او دا مونږه بار نه څومره راغواړو، مونږ سره د دې شارټیج څومره دی یا دا مونږ سره ایکسس کې په زیات څومره دی چې مونږه بار ولې دا د دې منشي کار دی. نو دې تر اوسه پورې په دې لږ وخت کې چرته دی وزارت څخه فیصله کړه راغلی مخه مونږ په نظر کې نه راغلی د 13 کالو کې خو دې ډېر زیاتې غلطیانه وکړه. د دې په وجه باندې زموږ د تاسو ګور امپورټ بل دومره ډېر زیات شوی دی چې مونږ غلطه فیصله کوو څنګه چې وختي تاسو خبره وکړه چې خپل چینی ارزانه خرڅ کړه بار او اوس ګران قیمت باندې په ډبل قیمت بار نه امپورټ زره مبادله په خرڅ کوو کنه. دغه سي زمونږ اکثر مونږ پاکستان کې ډالر نشته، نو دا ډالر هم په دې شیزونو باندې به خرڅ کیږي، ضایع کوو لګیو. مونږ دا بدقسمتي ده چې مونږ په هغه سيزونو امپورټ باندې ډالر ضایع کوو چې هغه مونږ ځان ته ساتلې شو. خپل کور کې چې کوم جوړ شي غو ساتو نو موږ به بچ کېدای شو، خو موږ ځان بچ کوو. نو دا زموږ د دې خور چې دا کومه ګیله و دا هم په دغه و د نور محمد بابا دا سوال غل خپل ځای باندې پاتې زه کال بللم. جی السلام علیکم، جی سو کیو د کوم ځای نه؟ السلام قاضي فضل الله خبر کوم لنډ کوتل نه محمود جان بابر سے تاسو شینواری سے سلامونه. ډیر مهرباني فضل الله صاحب، تاسو څه غواړئ د لنډ کوتل نه؟ مونږ خبر تاسو په تفصیل سره اورېدل زاید چې کوم خبره وکړي چې ټول دنیا انحصار په تجارتي انحصار په غونډي ملکونو باندې وي. دا بالکل درست خبره ده، خو بدقسمتۍ پاکستان چې کوم د غونډي ملکونو سره تجارت کمزور دی، خو دلته چین سره زموږ تجارت ښه دی، ایران سره ښه دی. اصلي پوینټ په افغانستان کې چې افغانستان سره زموږ تجارتي سرګرمۍ ولې کمزوري وي په چمن او په تورخم باندې چې دا نقطه نه وي واضحه شوې مخکې پیشرفت په دې کې نه کېږي. زاید صاحب ته وایي په دې لږ رڼا واچوئ چې 1947 نه واخله تر ننه پورې موږ افغانستان سره تجارت ښه نه شو
بهتري په ګرانه د ورځ مسلې پیدا کیږي نو د آیا سیاسي حالاتو اثر د په دې تجارت باندې او څه وجه کېدی شي ډېر مهرباني فضل الله صاحب ډېر دروند سوال مو دی ویجی چې لکه صرف سیاست مسله ده کنه نورم پکې څه مسلې دي چې زموږ افغانستان سره د تجارت ولې زیات نشو چې دا دیم نو دا ولې کم دی ډېر ښه سوال کړی دی او زه دا وایم چې مونږ د افغانستان سره په تجارت کې چې کوم ټولو نه ډېره مهمه خبره ده چې په دې ملکونو په سطح باندې په بره لیول باندې په وزیر اعظم لیول باندې یا صدر اعظم لیول باندې سنجیده مذاکرات اوس پورې نه دي شوي دوړ ملکونو دې باندې صحیح بالکل 1 to 1 مخامخ خبرې نه دي شوي چې رز مونږ او تاسو په خپل منځ کې دا تجارت زیاتو چې تاسو سره لګي مونږ د درالېګو چې تاسو نه سمون غواړو مونږ ته راکوي بیا د نه پس دا مسلې راځي چې دوه مسلې دي زونګه یو دی پالیسی میټرز او یو انفراستراکچر پرابلمز دي خجی نو زما دا خیال دی چې زمونږ د افغانستان سره پالیسی ایشوز چې دي دا ډېر دي انفراستراکچر ایشوز هم لرو چې اکثر خپګانونه هم پکې راځي او دغه پکې زیات پالیسی میټر زیات وي یا ټرکونه بني یا به پلونه کمزوري یا دا بالکل شته دي خو انفراستراکچر مسلې کافي حد پورې پاکستان سایډ باندې حل شوې دي 2015 نه پس خاص کر چې دي دا روډم جوړ شو په خبر نه تورخم پورې بیا چې د سکینر مو لګي دی او د یارډم جوړ شو اوس یو لوی ټرمینل چې دی لګیا دی جوړیږي لګي هغه تورخم باندې انفراستراکچر مسلې موږ ون په غلام خان باندې د اوس د مزیدار دفتر جوړ شوی انټرنیټ هم ولګي دوه فیسیلیټیز لګلې روان دي خو زه دا وایم چې پالیسی ایشوز باندې یا چې کوم موږ دوی سره په پالیسی باندې مسلې دي کنه هغه موږ ریزالو نکړای شو موږ دې سره اوس پورې ولې فری ټریډ اګریمنت نشته موږ چاینا سره شته دی چې هغه موږ تبا کړو چې لګیا دي $10 مال تیلو او صرف $2 مال ته لیګو موږ ملیشیا سره وکړو موږ سریلانکا سره وکړو دلته خلک وایي چې چین سره تجارت کې موږ ته فایده زیاته خو تاسو چې دا سوي دا خو هغه ته فایده زیاته ده نه جزه دا غړم چې چاینا سره کوم فری ټریډ اګریمنت شوی دی هغه بیا دا وایم چې مشوره پکې موږ سره نه ده شوی دا په دوه فیزه کې شوی او یو 2001-2 کې شوی بیا دا 2014-15 کې بیا وشو په دې کې چې کوم په کار دا و چې کوم سيزونه موږ خپل جوړو کنه او داغه یو سټیبل انډستری مضبوط موږ سره کارخانه وي داغه شي نه پکې نیگیټیو لیست کې اچول پکارو دا د هر ملک خپل اختیار دی دا ترانزیت اګریمنت نه دی چې ته پکې نیگیټیو لیست نشي جوړولې دې کې جوړولې اې پکې جوړ نه کړو چې موږ سره خپل کوم انډستری او خاص کر د پلاستیک انډستری وا چې دا موږ چین نه راغوړو یا زموږ د سایکل انډستری وا کته دا موږ نه راغوړو شي نه به موږ جوړول اوس دا موږ نه جوړول لګیو چاینا نه راغوړو مغرب نه شو وخت یې دوه سره پکار دي چې کوم شي نه موږ نه جوړول هغه اوس موږ جوړولې ولټه دا سی چې کوم جوړول هغه موږ نه هم باندې شو هغه کارخانه هغه په وجه د چاینا چې کوم امپورټ پالیسی وا اوپن پالیسی وا فری ټریډ اګریمنت وو نو هغه زموږ لوکل انډستری تباہ برباد یو ملکم داسې اجازه نه ورکړي نو دا پالیسی ستا والا به کامیابی چې بیلنس پکې ستا امپورټ ایکسپورټ کې او تا چې کوم ضروري سيزونه دي هغه ته پارزان ریټ باندې ملاوي شي چې داغه په وجه ستا کمپټیټیوسنس زیات شي دی افغانستان کې چې د سکیورټي کوم حالات یو اکثر پکې د حکومتونو پکې انسټیبل ډیر زیات کنه لکه الته دای چې څوک راشي نو یې صبر وکړه دنیا تسلیم کړي نه دی یا چې کوم وینو هغه وي چې نه بس خدا نه منم لکه دینه مخکې د اشرف سیب حکومت وکړ که تاسو ته یاد نو په هغه کې خلکو ویل چې ټول اختیار خود سره نه دی د امریکای سره دی اوس چې موجوده کوم حکومت ته التغوی تسلیم شوی نه دی نو دې شي زونه هم د کې سره رکاوټ شولې دا پکې فیکٹر ضرور دی سکیورټي مسله په افغانستان کې همیشه ډیره زیاته پاتې شوې ده پاکستان طرف پاکستان دا مسله د زونګه دوه پورټ سټیشن چې دي کنه دا تاسو ګورئ یو په نارت وزیرستان کې غلام خان او یو زونګه خرلاچی چې دی دا په کوروم کې دینه موږ ولې فائدہ اوچته نکړې شو دلته د امن او امان مسلې وی او لګې ډېرې شته دی او افغانستان سایډ باندې خو ډېرې زیاتې وي بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده خو اوس زه دا غړم چې افغانستان موجوده کوم طالبان حکومت ته دا زموږ رونه دي دوستان دي او موږ دا توکل لرل چې د دې حکومت راتلو نه پس چې کومه پریفرنشل ټریډ اګریمنت 2014 نه پروت دی کنه ابو شي فری ټریډ اګریمنت به وشي دا ترانزیت معاهده چې دا دام ایکسپایر شوی د 2010 والا دا په کارو چې په 2015 دا موجوده نشته سلو د پاره وایي دا موجوده نشته دا فلل ایکسټنشن کې روانه ارزي غونډه توصیه ولا ورکړی دا یو دوه وکاله ورکړی لګیا نو دا پاکستان کې کله غواړي چې بس دا مونږ بندو دا زموږ خیال تاسو چې کوم قانون یاد کوغه ته بندیدې خو نشي په دې کې صرف خواله راتلی شي خواله دا امپروف کول غواړي د کې غیر ضروري شي نه دی یاتي وستل غواړي زه امید لرم چې هغه پکې لري شي د تجارت بزو اوس تاسو غیر ضروري شي زونه تاسو یاد کړئ یو سوال زما ذهن کې راځي چې لکه دې کې مونږ دا ګورو چې دې چې کوم سامان نه غواړي پاره کې مصنوعي فایبري د بجلی ساماني الکترونیک ساماني
ټایر او ټیوبونه او دا چیوي او دا چې هلته راشي بیا د پاکستان په اکانومي باندې بیا د دې نیګیټیو اثرات غورځېږي دا خبره ټیک ده؟ نو زه به بیا دا خبره کوم چې دا بالکل زه اګری کوم چې کوم څیزونه د افغانستان خپل کنزمپشن نشته یا هغې ته ضرورت نشته، ځان ته ضرورت نشته دې نه راغواړي، هغه دې په کار نه چې پکې راغواړي، خو بیا هم دا مسله ستا بارډر کنټرول دی یا بارډر مینجمنټ دی یا سمګلینګ یې سارول دي. خدای دا وکړي چې د دنیا هر یو شی راغواړي خو چې واپس راځي هغه بندول زموږ کار دی چې موږ په خپل باندې دا مخنیوي وکړو چې سمګلینګ مخنیوي موږ او نه کړی شو نو بیا خو به هر خامہ خبر راځي. ما تاسو ته وی ټرانزیټ کې بندم کې په بندر عباس ته بل لارې بارډر خو افغانستان سره شته دی یا به تورغونډي باندې راځي یا به اسلام کلا باندې راځي نو بیا هم استعمال تراتلای شي کته ټرانزیټ کې مکمل بند کېږي نه. په دې کې څومره حقیقت ته چې دا شیزونه چې د افغانستان په لار باندې تل راځي کنه نو په دې کې د پاکستان د سمال سکیل یا د میډیم سکیل چې کوم انډستری و دې ته نقصان رسیدلی دی. بالکل رسیدلی. زه دا غړم چې د عربونو روپۍ چې دی کال هر کال حساب سره زوګه ریونو چې دا چې کوم ټیکسونو آمدن دی هغې ته رسېدلی زوګه وړې کارخانې هم خرابې کړي دي غټې کارخانې هم خرابې کړي دي. د پاکستان چې کومه الکترونکس انډسټري وه چې هغه ډېره اسټیبلش انډسټري ده زموږ پاکستان کې مختلف کمپنیانې دي کین ووډ ده یا ډالنس والا ده یا تاسو هایر ګروپ والا وګورئ دا ټولې یو څو پیل والا ډېره پخوانی زموږ پاکستان انډسټري ده د فرجونو او د ټي وي ګانو جوړولو دا کارخانې بالکل په بندېدو باندې راغلې وې او دا وجه صرف د سمګلینګ و او سمګلینګ بندول چې دي دا ډېر زیات زه ګڼم چې مهم دي. ما چې کله د تاسو سره د پروګرام کې دپاره تیاری کولو نو په هغه وخت کې یو خبره مخکې له بله راغله چې د افغان ټرانزیټ ټریډ نه دی دا وایي د دنیا کې چې کوم د رایج دی وخت کې انټرنیشنل قوانین دی د هغې مطابق وایي دا نه دی دا هغې مطابق کول پکار دي. څه داسې کمی دی په دې کې چې دا موږ د هغې مطابق کو نو دا خبره به ټیک شي؟ ګوره جی دې کې بنیادی چې کوم کنونشن تاسو ته ما د 1958 والا وخولو کنه د هغې ارټیکل 3 لاندې خو دا دی چې ته به دې کې فری اکسس به ورکړي. اوس فری اکسس ډیفینیشن رایستل غواړي چې د دې اخر مطلب څه نو دې کې دا چې کوم 15 قسمه سکیورټیز اچول شوي دي نو دا د هغه دې چې کوم روح دی کنه سپیرټ دی دا د هغې خلاف ورزي ده. ښه جي ښه دا فری اکسس ته نه ورکوي لګي کنه دا ته یې ساری لګي دې نه پس. السلام علیکم جی یو کالو پکې وره مجھے خیر نه وخت نه. السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام زه خو د منګورې نه خبرې کوم برکت مینګ برکت صاحب د منګورې نه څه ویل غواړې وروره؟ د ورور چې دا خبره وکړه څنګه 1970 دا واقعه چې بیان کړه هغه نو موږ هم دا وایو چې دا څه اړې ګړې راغلی دی دا چې د پیشو د منګک جوړه شوې ده دا خبرې شروع وشي نو خبرې څه شی راورسي؟ ما وی د افغانستان په باره کې د ورور خبره وکړه وایي د 1970 دا واقعه چې بیان کړه مخکې زموږ ورور ټلیفون وکړو تاسو ته دا اړې ګړې زموږ په سر راغلی دی چې دغه سره د افغانستان ته چې دا ګاډي دی په دې ولګي او دا دغه دی او موږ ته تکلیف دی نو موږ چې دا روغ وشي نو ښه به نه ښه ډېره مهرباني ډېره مهرباني. برکت صاحب د منګورې نه هغه دې نه مخکې هغه ملګري سوال کړی و چې زموږ غیر افغانستان سره تعلقات ولې نه ښه کېږي فضل الله صاحب د لنډې کوتل نه کړی نو ده پکې هغه سوال وکړو چې اخر زموږ د افغانستان سره د تعلقات ښه کېدی ولې نه شي لږ په دې باندې د ښه کېدو څه لار شته؟ خو دا ګوره سیاسي یو خبره ده بیسیکلی خو زه دا ګڼم چې تجارت ټولو نه ښه او اسانه طریقه ده یو ملک سره تعلقات پرمختګ دپاره او تعلق جوړولو لپاره یاري دوستي جوړولو لپاره. تاجران چې دي دا بالکل په خپل منځ کې کار کوي او لارې ځان ته خپله جوړوي خو باید چې حکومت ورته لارې بندې نه کړي او ورته مسله جوړه نه کړي. نور موږ په خپله باندې پیسې هم په خپله رو باسو چې شی خرڅو په خپلې خرڅو مارکیټ ځان له په خپله ګورو. موږ صرف دا غواړو چې حکومتي پالیسۍ چې زموږ په دې هغه کې رکاوټ نه جوړېږي تجارت کې نور خو موږ خپل منځ کې سره جوړي. خلکو خو تپوسونو که زم په بطور پاکستاني زما ذهن کې یو سوال لازي موږ په دې پنجاب کې یو مالګه روزي موږ اورېدلي دي چې هغه هندوستان ته ځي او هغه ملکونو ته ځي چا سره چې زموږ تعلقات ښه نه دي او هغه په هغه حالاتو کې ځي کله چې زموږ تعلقات ډېر زیات خراب وي نو که مونږ چېرته داسې یو معاهده هغه ملکونو سره کولی شو چې یاره که تعلقات ډېر هم خراب وي خو دا شی به نه بندېږي نو افغانستان سره داسې څه معاهده کېدی شي چې تعلقات ډېر هم خراب شي خو دا تجارت چې کوم دی دا به نه بندېږي. داسې امکانات چېرته لري؟ دا امکانات شته. زه خو ځکه وایم چې سنجیده مذاکرات په غټه سطح باندې نه دي شوي که شوي په هغې کې یو فیصله وشي چې زموږ او ستاسو تجارت چې دی دا به د سیاست سره څه تعلق نه وي یا زموږ د سیاسي تعلقاتو به په دې باندې څه اثر نه وي نو دا به څنګه کېږي چې هلته اوس په تورخم بارډر باندې یو کس کیني او هغه ډزو کړي چې بس دا زموږ جنګ شو نو چې جنګ شي به حالات خراب شي که نه په بارډرو باندې. زه تاسو ته مثال د چاینا او د انډیا در کوم د دې څومره جنګونه وشو جګړې وشوې اوس هم روانې دي خو د دې 13 کالو کې تاسو ګورئ 500% تجارت زیات شو د دې هیڅ کله په خپل منځ کې تجارت لکه پیله کې د یو روپۍ او د شپږ روپو شو مطلب د هغې تجارت څومره ګونه زیات شو 500-600% زیات شو حالانکه د دې په خپل منځ کې مسلې شته جګړې هم روانې ډزې موږ له خو دا پته چې چین او هندوستان په لږ دشمنان دي که نه
او تجارت ډیر زیات راو تجارت نه بندي. پاکستان د چاینا سره تجارت دومره نه زیات شوی 13 کلو کې څومره چې انډیا سره زیات شوی. حالانکه زموږ خو دوست ملک دی او دغه دشمن ملک دی. مودې او د خو موږ چغې وولګیو چې به په کار داري چې د سیاسي معاملې د جګړې لانجې په بارډرو باندې د دنیا په ډیرو ملکونو باندې کیږي. خلک غیر قانوني اوړي هغه باندې ډزي وشي په امریکای بارډر باندې په مکسیکو باندې هر ځای کې دا کیږي. خو دغه په وجه تجارت کلم نه بنديږي. نو تجارت لارې کولاو پکاري او تجارت چې د فیسیلیټیټ کول غواړي ځکه چې دا صرف د دوه ملکونو خبره نه ده د عوامو خبره ده. نو تاسو د عوامو روزګار دی په دې کې د عوامو خوشحالي ده. ډیرو ملکونو کې مونږ ګورو چې هغه کې د ولس په لو کې کانټیکټس کیږي. د تاجران د هغه ملک تاجر سره کینی خپل کې خبرې کوي لکه سوداګر خپل کې سودا کوي چې بس مونږ به خپل حساب کتابي د یونیورسيټو استادان خپل کې کینی هغه خپل کې خبرې کوي د دوړو ملکونو د طالب علمان خپل کې خبرې کوي نور خلک خپل کې خبرې کوي. تاسو چرته د افغانستان خلکو سره رابطه شته په خپل؟ جی بالکل دي ته پیپل ټو پیپل کانټیکټ وایي سیریس او افیشل رابطه. افیشل مونږ سره پاک افغان جوائنټ چیمبرز په خپل ممبر یم. خجی د دې مونږ ریګولر چې دی لکه زمونږ د افغانستان یو چیمبر هم شته چې د هغه ممبران دي د دې نو تاسو کردار دي درسګي دا بارډر باندې تاسو کردار دي. نو مونږه مشوره ورکوو حکومت ته چې دا بارډر کولا تاسو حکومت ته مشوره ورکړی ده. اوس په دې کې مونږ په لیکلو باندې مور کړی دا په ټلیفون باندې خبرې شو یو میټینګ هم په اسلام آباد کې شو. هغه کې مرتضی ویلي دي چې دا بارډر بندول چې دی دا یو انساني علمیه طرف ته روانه ده تجارت نه علاوه. که مریضان دي پکې ماشومان دي پکې زنانه دي پکې لارې ګودرې بندول چې دی دا ډېر غلط کار دی او دا خبرې په مذاکراتو باندې حل کول غواړي. دا یو ډېره وړه مسله وه چې هغه ډېره بدقسمتۍ سره دې لیول ته لاړه چې پکې ډزې وشو بارډر پکې بند شو. کني یو معمولی خبره وه یو څه لږ ځای کې تعمیرات کولو که نه جي. نو زه دا وایم چې پیپل ټو پیپل کانټیکټ چې کوم تاسو د عوامو خبره کوي خو زموږ شته دی او زموږ ډېر ښه تعلق دی. اوس موږ یو بل سره زما د اطلاع مطابق نن هم د افغانستان چې ولاړ دي دا د تعلقاتو نښه ده چې موږ دې تعلق شته کوم. زما د اطلاعاتو مطابق نن هم د افغانستان ټول کې غټ تاجران چې کوم دی اسلام آباد ته راغلي دي ناس یو خبرې اترې روان دي. نو د دې قسمت تګ راتګ هم روان دی ورسره؟ جی بالکل روان دی. دی خو ریګولرلی راځي 13 میاشتې هم راغلی بیا دینه مخکې 3 میاشتې مخکې هم د دې یو وفد راغله او خان جان الکوزی په سربراهي کې او دوی نن هم هغه راغلی تاسو نو نن هم هغه راغلی دی موریدلی. جی بالکل او داسې چې دی مونږ هم هغې له زوره زوزه په خپله د پاک افغان جوائنټ چیمبر په پلیټفارم څو ځله کابل ته تللی یم مونږ هلته هم خبرې شوي دي ملاقاتونه شوي د هغې په وجه مونږ ډېرې مسلې حل شوي دي. خو بیا داسې قسم واقعیت چې راوشي نو بیا هغې په وجه باندې زموږ حالات دوباره ډېر زیات خراب حالت ته لاړ شي. زه امید لرم چې دا انشاءالله په راتلونکي وخت کې به دا مسلې زموږ حل شي ځکه چې پته ولګېده چې دا نقصان دی او دا ښه خبره نه ده ملک ته پارم عوامو د پارم او دا زموږ اوورال چې کومه اقتصادي خوشحالي ده یا پرمختګ دی د هغې دپاره دا ډېره ضروري ده چې د دواړو ملک منځ کې تجارت زیات شي ملاقاتونه کیږي او مشاورت کیږي. زه شنوري صاحب په دې اخرو لحظو کې ما سره 2-3 منټه دی او تاسو کوم تاسو چې د چمبر یاد کو چې د افغانستان خلک هم پکې دي سوداګر پکې او د پاکستان هم دي نو تاسو چې د خپل حکومتونو سره خبره کوي ریالایزیشن چرته شته لکه په تاسو حکومتونو په دې خبره پوهیږي چې دا لګیا دی د نقصان روان دی کناړو سو خبرې نه اوري؟ پاکستان سایډ باندې زموږ هغه ډېر ښه دی ریسپانس ډېر ښه دی حکومت ډېر ښه ریسپانس ورکوي دلته ورکوي مونږ خبرې چې کوو اوري او عمل درآمد هم پرې د پوه شوی دی. بیا د افغانیانو تاجرانو پاکستان کې مسلې هغه مونږ همیشه دې ځای نه حل کړي دي. خو زه افسوس سره دا خبره کوم چې افغانستان سایډ باندې کمزوري ده. هغې هلته چې د حکومتي واکداران چې دي د دوی خبره شاید ډېره سنجیدګۍ سره نه اوري یا که زموږ تاجرانو مسلې وي په افغانستان کې که چا پیسې ګیرې شوي یا څه کاروباري کشاله راغلې ده نو هغه هلته حل شوې نه ده او دلته مونږ کړي دي پوره ښه ریسپانس دی. دا خو مشکل چې تاسو یو ځل سامان ولګي او پیسې نه ملوي دا مشکل کنه پیسو نه علاوه مسلې راځي ډېرې زیاتې تجارت کې مشکلات راځي. د پاک افغان جوائنټ چیمبر چې دا یو کارم او یو داسې موري مو چې دا مسلې کشالې چې د تاجرانو په منځ کې راځي د افغانستان او د پاکستان دا به مونږ حل کوو. ځکه دې کې پاکستان سایډ باندې مونږه کامیابی شره چې دا لږه زیاته ده په افغانستان سایډ باندې انفورچونټلی دومره ښه نه ده ځکه چې د هغې خلکو باندې شاید چې د حکومت کنټرول ډېر کمزوری دی یا حکومتي کمزوري ده د هغې طرف نه. نو د خلک د افغانستان کې د حکومت نه بهر خلک دي چې د چا د وجې کشاله ده که نه افغانستان په حکومت کې دننه خلکو د مسله ده؟ ورجې د تاجران خو د حکومت نه بهر خلک دي خو چې کله موږ په پاکستان کې حل کوو نو موږ په حکومت کې دننه خلک پکې واچو بیا وغلطه زه بیا پولیسو ته دا غزي حکومت ریسپانس نه کوي سیکټري انډستری ته وایم یا فدرال سیکټري خلک خو دا غزي حکومت تکړه دی کنه چې په چا باندې سلاس واچي ولې چې بس سم شنو بس میږي
اوس چې د حکومت ظاهره چې مونږ کتل دی چې لا انډر سچويشن سکیورټي حالات یې لږ خکړی دي کنه او تاجران پکې خاص کر خوشاله دي ځکه چې پیسې وای په لاس کې ګرځاوه تا څوک سویل نه شي. از کابل کې ما وخت تیر کړ په دې باندې حالات خدي او ګورم چې اقتصادي لږ غونډه پرمختګ طرف ته لاړو ځکه چې دا سکیورټي هم ډیره لویه مسله و او صرف سکیورټي هم د بیا نورې خپ پالیسیانه پکاري حکومت طرف نه فیسیلیټیشن پکاري کنه او یو فرندلی پالیسی پکاري او معاهده پکاري. معاهده زموږ د افغانستان په منځ کې معاهده نشته، یو معاهده نشته. ها لکه معاهده فورن پکار دي څه د خوونته دغه پکار دي. جی زم دا غنم چې یو خو ټرانزیټ ټریډ معاهده چې د زموږ ایکسپایر ده د فورن نوي شي او د کې چې کومې مسلې دي هغه مخکې په ګوته شوې دي په باندې مونږ کار کړی دی هغه ډرافټ حکومت سره پروت دی چې هغه کې مونږ وایو چې دا شی نه ختم شي. یو خو به دا اول بنیادی مسله زموږ حل شي هغه نه بس چې بیا سره پریفرنشل ټریډ اګریمنت او فری ټریډ اګریمنت دا ډیر ضروری دی ځکه چې افغانستان سره تیر کال د افغانستان ایکسپورټ ډبل شوی دی. بهر سودا لګي افغانستان چې کوم مالونه راځي دا ډبل شوی دي 13 کالو کې د باوجود ته زموږ ایکسپورټ د کالم زیات. یره چې ما سره وخت ختم دی ډیر خسته خبره روان دي زه ډیر خوشاله چې تاسو ما په خپل ډیر سیزده ک بیا ان شاء الله زری پروګرام کو ان شاء الله زید شنواری سیب زمونږ منمو تاسو دغه خبره واورېدي د افغانستان او د پاکستان د تجارت او نور ډیر معاملو باندې مونږ خبرو کې بل پروګرام کې هم دومره ډیر سر نه دي زده کړی نه په زیات سیزده ک سبب د خیره بیا په پروګرام سره خدمت کې حاضرې ګو مونږ ټول په دعا کې یاد ساتي. الله پامان.